السلام علیکم مینوالو خوږو کتونکو څنګه له خیر تاسو ټیک ټاک برابر زه تیمور خان د سواد سیمینا دا ټیم ستاسو مخ ناس یم ما چې د خپل مینوالو سره کوم موجوده صورتحال چې د افغان کډوال په هکله دوه درې خبرې وکړم ځکه چې یو هفته مخکې پاکستان ګورنمنټ په کلکه سره وینا کړې چې افغانیان څومره هم دي د دې د هفتې پورې خپل وطن ته فرزه تور سره لاړ شي که خپل مال اسباب راغونډي یا سره غونډي چې په هفتې پورې راغونډ کې خپل وطن ته لاړ شي که تاسو فکر کړئ نو د دوه درې میاشتو نه د افغانستان چې کوم کډوال دي د پنجاب نه د سیند نه د بلوچستان نه یا د سهده پورې د خیبر پښتونخوا نه هغه خپل وطن افغانستان د بیرته لیږلی کېږي او د هغې او لړۍ روانه ده خو په دې کې یو څو ورځې لږه په سستي راغلې وه ځکه چې د پاکستان ګورنمنټ او د امارت اسلامي افغانستان د ګورنمنټ په خپلو کې لږ کلیشز راغلي نو په هغه لږ په دغه په د خلکو د تګ چې په دې کې هغه شنتیزي نه وه نو په دغه لړ کې د پاکستان او د امارت اسلامي په دوحه کې په مذاکرات شوي هغه مذاکرات د جنگ بندۍ په هکله وو او مذاکرات تقریبا کامیاب دي نو په هغې مذاکراتو کې د افغانستان چې کوم دلته کې کډوال دي د هغې متعلق هم خبرې شوي دا خبرو په لړ کې به دغه د افغانستان چې څومره کډوال دي دا به ډېر په مینه په خلوص سره د بشري حقوقو د مناسبت سره خپل وطن ته لیږلی کېږي نو زه په دې هکله د افغان چې کوم وروڼه زموږ په دې ملک کې پاتې کېږي هغو ته دوه درې د خپل لړا هغه خبره ورته کول غواړم چې دوه درې خبرې هغو ته داسې وکړم چې هغو دلته زنګ سره مشته کړې ده او دلته کې سره ډېر ښکلی واخیستلی زه غواړم چې هغو ته زما د دې خبرو نه فایدې او هغو ته دا پیغام ورسي مطلب د خبرې دا دی چې په اوس ګورنمنټ لږ یو هغه وایي چې ما د افغانستان چې څومره مهاجر راغلي څلوېښت کلن یا پنځه څلوېښت کلن د هغو سټیټس د مهاجر چې هغه مو ختمو او دا اوس مهاجر نه دي دا اوس امیګرنټس دي ایلیګل امیګرنټس دي یا تاریخي وطن دي نو په هغه زمره کې دی راځي نو دوی اوس په دغه افغانستان چې څومره دلته مهاجر دي نو خپل کورونو ته بیرته لیږي نو زه فکر کوم او دا زما د خواهش دی چې په څومره افغانستان کډوال او پاکستان کې مشته دي لکه مشران خبره کوي وایي پردی کټ د نیمې شپې نو شاید چې هغه شپه چې د هغه ختمېدو والا د کټ چې دی هغه مالک خپل خالي کول غواړي نو زه وایم که چېرې دغه افغانستان د څومره کډوال دي دوی په مینې سره او په امن سره او په د خپل چې د هغو د عزت د هغې هغه خیال وساتي او د خپل ملک ته بیرته لاړ شي زه چې دا به د دوی لپاره ډېره غوره ده که چېرې د دوی سره بیا زور کېږي زیاتی کېږي یا دوی په زوره ویستی کېږي نو هغه یو ډېره ناخوښه خبره ده څومره چې په عزت سره لاړ شي ځکه چې پاکستان نور نه غواړي چې دی افغان کډوال نوره مشته په پاکستان کې ورکړي څومره چې دغه د کارډونه جاري شوي د افغان مهاجرین ته هغه ټول پاکستان منسوخ کړي او څومره هم چې لږ اوس تازه خبر پکې دا هم دی په پنجاب او په سیند کې او بلوچستان کې خو دغه لړۍ روانه کډوالي خو په خیبر پښتونخوا کې هم او په هغې حکومت چې دلته کې څومره کیمپونه څه د پاسه 30 کیمپونه چې هغه د پاکستان وو او هغه مهاجرو ته والا نو هغې هغه سټیټس ختم کړی او هغه چې دی صوبایي حکومت ته حواله کړي نو د ایمیګرنټس دا خو وفاقي حکومت سمبالی نو هغه به هم دغه کیمپونه به غیر فعاله شي او په هغې کې چې څومره مهاجرین دي د افغان کډوال دي نو هغه شان مشته خو دغلته نشي کولی لکه ځکه چې دا خو د حکومت د یو سوري د لاندې د هغو دغلته ژوند تېرو چې هغه حکومت اوس نه غواړي چې هلته کې هغوی مشته وکړي او دلته کې نور خپل ژوند تېر کړي نو دا به ډېره ګرانه شي چې د افغانستان مهاجرین چې دي یا کډوال چې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې هم پاتې شي نو او بل چې څومره ډېر پکې داسې افغان کډوالو چې هغو په سنه طریقو په ایلیګل طریقو باندې ځان ته پکې د پاکستان ایجنټ یا شناخت کارت چې ورته وایي هغه یې پکې هم ځان ته راښ کړي نو هغه هم ښه په چټکۍ سره هغه هم د هغه کارډونه بلاک کېږي او هغه هم غیر فعاله کېږي لکه څنګه دغه رنګ دا سره به چې کوم د موبایل سیمونه نو هغه ورته غیر فعاله کړي دي او د هغې بندش روان دی نو دلته چې په پاکستان کې د هغو مشته کول یا دلته ژوند تېرول هغه به ډېر ګران شي ځکه چې یو څو ورځې مخکې زموږ
یو څو دلته کې ملګري افغاني وروڼه وو هغو تلي وو او کاروباري خلک وو دا ټک نه بیرته تلل نو هلته کې چې پولیس هغو دا کړه چانبین هغو کو نو هغه د افغانستان سره تعلق لرو نو هغه یې د هغه ځای نه ګرفتار کړو او سیدې مایګریټ کړو افغانستان ته نو زم چې دلته تګ راتګ به هم دوی ته ډېر عزت ګران ځکه که د یو ځای نه بل ته سفر کوي د بل ځای نه بل ته کوي نو که دوی نوی کېږي نو دوی خو بیا ډایرکټ افغانستان ته لیږل کېږي نو زم چې غوره به دی چې څومره افغاني وروڼه دلته پاتې کېږي پاکستان کې چې هغه د خپل عزت د خاطره او د خپل وړو د ماشومانو د حفاظت د خاطره چې هغه دلته څومره هم د هغو دغه دي چې هغه باید چې هغه خپل کډه راونه غواړي او په عزت سره خپل افغانستان ته لاړ شي البته که دلته څوک کاروبار کول غواړي یا د پاکستان هسپتالونو ته راتله غواړي یا په پاکستان کې تعلیمونه حاصلول غواړي د هغې د ویزې د لارې هغه خپل دغه جاري ساتلی شي ځکه چې دوه ملکونه نو ویزا پروسس خو به سټارټ وي هغه خو د پاکستان نه خلک افغانستان ته تللی شي افغانستان نه خلک پاکستان ته راتلی شي نو هغه خو د دوه ملکونو د تعلقاتو باندې منحصره ده چې کله تعلقات یې ورسره ښه نو مخ په پورته به دا خبرې مخکې ځي نو بهرحال که یو بنده دا فکر کوي چې زه پاکستان کې ژوند وکړم او ژوند به تېر کړم په همدغه انداز کم چې روان دی نو دا به ډېره مشکله وي نو غوره خبره به دا چې څومره دلته کې افغانیان وروڼه دي چې هغه په خوشحالۍ سره خپل وطن د بیرته لاړ شي په عزت سره دا به ډېره غوره خبره ځکه چې په پاکستان ګورنمنټ په دې باندې ډېر فوکس دی او ډېر زیات په دې باندې او اړه دي چې د افغانستان مهاجرین یا کډوال چې دي دوی خپل وطن افغانستان ته بیرته لیږل غواړي نو که تاسو فکر وکړئ هسې په یو فکر وکړئ ټیک ته یو خو پاکستان افغانستان مهاجرین لیږي دلته خو د افغانستان خلک چې دي یا کډوال چې دا ته خو دا ډېره غیر مناسبه خبره ښکاري کو تاسو دې ته لږ ژورو انداز کې ګورئ نو ځکه چې دا د افغانستان د بیا د ودانۍ لپاره ډېر زیات ضروري ده ځکه چې افغانستان آبادي دا د کمه ده افغانستان ډېر کم آبادي لري که چېرې د ایران نه د پاکستان نه افغانستان ته په 40 لکه 50 لکه شپېته لکه خلک لاړ شي نو په هغه آبادۍ خو ډېر ښکلی اثر کوي زندهباد چې څومره هلته آبادي او بله دلته چې کم خلک پاتې کېږي هغه خو د ځان سره به مال اسباب هم وړي او بله چې هلته به ژوند کوي نو د هغه دې سره ځان چې د افغانستان معیشت هم او پیدا هم رسېدی شي او بله چې افغانستان کې آبادي کمه ده افغانستان چې څومره هم دلته کې آبادي لږه سیوا شي ځکه چې افغانستان لوی دی او آبادي کمه ده خل 5.5 کروڑ ټوټل آبادي ده دې نه بله هم ځان چې کمه وي نو چې افغانستان آبادي سیوا شي نو ځکه دا د افغانستان مفاد کې ده نو او بله چې یکمشت ټول افغانان په شریکه ځي نو دا خو د ټول لپاره یو شان خبره ده او بله چې د خوشحالۍ خبره چې ټول په شریکه لاړ شي افغانستان سره آبادي کوس یو کس نیمې لیږلی نور یې نه لیږلی دا کس نیم لپاره به دا خفګان خبره ټول په شریکه ځي نو خبره نه بله دا خپل ملک ته یو ورځ به خامخا دې وځي نو ځان چې خپل ملک ته په امن سره په خوشحالۍ سره بیرته لاړ شي نو د دوی دپاره به هم د غورې خبرې او د افغانستان د هېواد دپاره به دا د غورې خبره ده که چې دلته آبادۍ راشي ډېره کمه ده او ډېر لوی افغانستان دی دای په آبادۍ کې به دوی په طریقې کې په آبادۍ کې به همدا افغانان وروڼه چې دي هلته به کردار وکړي نو ډېره مننه دغه څو خبرې ستاسو سره کولې ما چې د افغانستان مبارک فضل خبرې وکړم د حکومت پالیسي بالکل سټریکټ او مکمل افغان وروڼه چې دي هغه خپل وطن د بیرته لیږل غواړي نو زما به دا مشوره وي چې که په عزت سره په افغان وروڼه خپل وطن ته بیرته لاړ شي نو دوی ځان چې دوی په عزت کې پاتې شي ډېره مننه والسلام